چې سبا خیجی چې تا روجه بند کړي. بس اکثر خلق اذان شروع شي نو خوراک بس کی او بس کی او اذان پی شروع شي. نو یو مسله به یاد ساتئ، اذان الکیږي چې کله وخت د سبا داخل شي. ځکه که اذان چا وکړو وخت لا نو داخل شوی نو دا اذان به دوباره کوي. نو اذان چې کله وخت داخل شي نو د هغې نه پس مؤذن وی الله اکبر. نو دی چې اذان کوي نو وخت داخل شوی او دلته دی خوراک کوي، نو چې اذان شروع شي نو سمدستي خوراک بند کی. خو دا اذان خو وروسته شروع شو وخت مخکې داخل شوی. نه که اذان کېدو سړي خوراک شروع او اذان په ټیم شوی نو دا روجه نه ده شوی او دوباره به بیا روجه نیسي. نو پکار دا ده چې سحر د طلوع فجر نه کم از کم 4-5 منټه مخکې سړی خوراک بند دی. چې اذانونه کیږي چې د هغې نه تا 7 منټه مخکې خوراک بند کړی، دا ډیره قیمتي روجه ده. دا یوه روجه چې درنه ضایع شوله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د رمضان المبارک یوه روجه وخوړله قصدن عمدن، که دی ټول عمر نفلي روجې ونیسي خو د دې روجې هغه برکت نه راګرځي واپس. نو په معمولي خبرو ولې روجې خرابو. بل جماعتونو کې بعضې اذان وختي کیږي او بعضې ناوخته کیږي. دې کې د مؤذنینو ګناه نشته دی. اذان خو د وخت د داخلېدو نه پس کیږي، نو څوک یې منټ پس وکړي، څوک یې 2 منټه پس وکړي. اذان کې احتیاط دا دی چې وخت داخل شي نو وروستو اذان وشي نو دا غوره ده. نو دې کې احتیاط کوئ، په اذان روجې مه بندوئ. وخت معلوم کوئ چې طلوع د فجر څه ټیم کیږي. هی دې نقشې شته دی، علما در سره شته دی، ځان سره تی نقشې والی کور کې ولګوئ، کمره کې ولګوئ، موبایل کې ځان سره ساتئ. ټول کور زنانه او ماشومان لوی پوه کوئ، وایي ګورئ سبا به سهار په دې ټیم خیږي، اذانونو ته به نه ګوري. یو دغه احتیاط کوو. بل ماښام کې لږ احتیاط کوئ، کله د ګړو پرقي نو بعضې مساجدو کې اذان وختي وشي نو وخت لا داخل شوی نه او اذان وشي نو غوږ دی ټیم صحیح ساتئ ځان سره او ګړی صحیح ساتئ. نو چې خیر هسې نه چې د وخت نه مخکې چېرته روجه ماته شي نو ټوله ورځ روجه دې لاړله. نو سحر او ماښام کې لږ احتیاط کوو. روجه